یو ځل امام نافع رحمه الله د خپل آقا سره روان دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په یو لار تیرېدل فسمع مزمارا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د ساز आवाज اوریدو د غانې आवाज اوریدو فوضع اصبعيه في اذنيه خپل ګوتې مبارکې په غوږونو کې کېغوستې چې د आवाज نه اورم ونأ عن الطريق الى الجانب الاخر او د لارې یو بل طرف ته شو دسې طرف ته چې د غانې आवाज نه راځي ثم قال لي بعد امام نافع فرمایي به ما ته بعد کې ویل هل تسمع شيئا س आवाज اوري قال لا ايوه تو چې نه چې ز आवाज کو نه اورم نو به د خپل غوږونو نه ګوتې را دی خو بیا هغه आवाज بند شو نو به او فرمایل بيزي او ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په لار روانو او د غانې आवाज نبی علیہ السلام اوریدو نو خپل ګوتې مبارکې په غوږونو کې ورکې چې دا आवाज وونه څنګه طریقه چې ما وکړه دک شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي صحابه کرام دومره احتیاط کول غانا بجانا بل چا لګولې دا خو دې غوږونو ته صرف आवाज رالو نو فورن غوږونو کې ګوتې ورکې چرته زما دا غوږونه د قیامت په ورځ باندې حدیث مبارک کې راځي چې کم انسان بده غوږونو باندې غانا بجانا اورېدلې نو دغه بده غوږونو کې با ویلی شبه سرکړې تانبه برچول کېږي ویلی کړه شبه او سرکړې تانبه چې ویلی شي د ور په وجه باندې نو دا په پکې ورچول کېږي ولې د غانا بجانا اورېدل یو روایت کې راځي کو چرته داسې انسان جنت ته هم لاړ شي نو د جنت چې کومه موسیقي ده د الله حمد د الله تعریف دا غینه بدا انسان محروم وي ولی د په دنیا کې د شیطان چې کم आवाज او غانا بجانا د پابندۍ سره اورېدل نن سبا پر زمون په سوشل میډیا باندې زمون نوجوانان نسل وګور ځان له ویډیو کې غانا په ورواشه اپلوډ کی او بیا په توجه سره ګوري چې څو کسان وګټو ما ته چې دومره لایک ملو شو دومره زما فالوورز دي ولی ما غانا اپلوډ کړی دا حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم داسې دی کم انسان چې یو نیک عمل جاری کی ایجاد کی